خبرې کومه خبره یاد شوه. یو عربي نه باندې نه اوخ واغشت. د اوخ په څو دی په دومره ورته وی ټیک ته ما واغشتو پیسې درته راوړم ما پسې راځه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به مبارک په لار تلو نو تا به وی چې مخکې سر ټیټ دی چې ته راکوزېږي د غر نه او تیز تیز قدمونو سره تلو. نو عربي اوخ سره ورو را روان دی د الله رسول ته مخکې لاړو نو دته خلک مخې ته رالو. نو یو ورته وایي چې هلکه د اوښ په څو خرڅې، بل ورته وایي د اوښ په څو خرڅې، په دومره ما ته په دومره راکې. یو سړي ورته د هغې پیسو نه زیاتې وي چې په کومه رسول الله صلی الله علیه وسلم غشتې. تاسو به کتلي قربانۍ په ورځو شپو کې په اختر کې هم داسې کېږي، تا به څاروی را روان کړي تا نه به لس کسه په لار تپوس کې خرڅې په څو یې راکې، حالانکې تا ځان ته اخیست. نو دی عربي ورته دا نه وي چې دا ما خرڅ کړی دی، دا هغه کس ته ووایي چې ټیک ته په دې مې درکړو. لیکن دا غې نه مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته آواز وکړو چې ته دا اوښ اخلې که نه، دې سړي ته یې زه ورکوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ودرېدو په شا یې وکتل وی اوښ خو تا نه ما اخیستی دی، سودا زما تا سره شوي ده، زه تا ته پیسې راوړم. هغه ورته وایي چې نه ما خو لا اوښ په تا نه دی خرڅ کړی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته مبارک رال ورته وایي چې اوښ خو ما تا نه اخیستی دی، سودا مو ختمه کړې. هغه ورته وایي تا سره ګواه خلق را غونډ شو، صحابه کرام دي، د الله رسول له خدا الله رسول تعلیمات صحابه ته داو چې بې ځایه بې خبره نشوه کولی. غي د الله د رسول له حکم نه بغیر به څه نشو کولی. د الله رسول څومره لوی مقام، لیکن سره د هغې پردی حق نشي ضایع کول. صحابه حیران دي چې اوس مونږ څه وکړو دې ټیم کې، ځکه چې سودا په ټیم کې څوک نو. هغه عربي ورته وایي ته خپل ګواه دې څوک شته؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ګواه مې نشته، ځکه چې معامله څه وخت کېده دغه ټیم کې څوک نو. ګواه هغه ته وایي چې هغه په موقع باندې موجود سړی وي. نن سبا ګواهان هم ډېر میلاویږي په کرایه، خصوصا د کچرو سره اخوا دېخوا خلک اوړي راوړي چې چاته د ګواه ضرورت وي نو هغه ګواه جوړ شي، حالانکې د معاملې نه خبر نه. بهرحال نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ګواه مې نشته، چې ګواه دې نشته نو بیا خو یې ته مانه نشي اخیستی. په دې صحابو کې یو صحابي دی غم ولاړو، حضرت خزیمه ابن ثابت رضی الله عنه. خزیمه ابن ثابت میدان ته راټوپ کو ته چې هغه عربي ته وایي زه ګواهي ورکوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تا نه د اوښ اخیستی